ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او دغه په د هغه جواب کې یو زمونږه یو ملګری دی یو دوست هم دی او هغه دی د نادر خان دی د هزارخانه پېښور نه. هغه یو ډیر اهم سوال کړی دی په معاشره کې زمونږ استادو معاشره کې دا سیزم شته دی ډیر او خلک د داسې به وایم چې د کم علمۍ د وجنه خلک داسې دي چې په دې مسله باندې پوی نشي یا دا مسله ورته معلومه ني نو دی وجنه چې کوم دی دا مسله ډیره راځي ډیره اهم مسله ده. هغه مسله دا سوال دا شوی دی چې یو کس دی ماشوم دی او 2 کاله یا داغې نه کم عمر یې دی هغه ماشوم لا په ماشومتوب کې خپل نیا د پلار طرفه چې کوم هغه ته دادی ویل کېږي نیا اغلا پي ور کړی دي تای ور کړی دی ولا او هغه خپل نیا یعنی دادی د پلار په طرف باندې چې کوم نیا ده هغه نه تای رودلای دی. اوس دا ماشوم راغټ شو چا چې د نیا نه تای رودلای دی آیا دغه ماشوم د خپل تر لورانو سره نکاح جایز ده کنه ده جایز؟ تر لورانه یعنی چې کوم یې د پلار رونه دي د اغي لورانه تر کزن سره هغه سره نکاح جایز ده کنه؟ دا یو سوال کړی دی محمد نادر هزارخانه نه. ګوره صاحبانو ګرانو کتونکو ناظرینو رضاعت مسلې دا ډېرې پیچیدم دي مشکلم دي اکثر خلک په دې باندې نه پوهیږي. بعضې وخت کې داسې ځای کې نکاح وشي چې اثره رضایي خور او روري یا تراوما وراري یا ماما او خورایي یعنی سرشته یې سره خلک پوه نشي د هغې نکاح وکړو بس په یو حرام کار کې مبتلا یي. نو خامخا دا مسله خپلم په دې باندې ځان پوه کړئ نورو خلکو سره هم شیر کړئ. د دغې خبرې جواب دا دی چې هر کله یو ماشوم په ماشومتوب کې د 2 کلو نه مخکې د خپلې نیا نه دادي نه پلار په طرف باندې نیا نه یا پی رودلی نو مسله دا ده چې د دغې ماشوم د خپلو تره لورانو سره چې څومره دي د هر تره لورانې دي یو سره نکاح نه ده جایز. دا خبره یاد ساتئ. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله دغې ماشوم خپلې نیا نه پی اوروده نو ټیک ده چې دا ماشوم د دغې نیا نوسایم دی خو د تی په رودنه باندې دا ماشوم د دغې نیا زوی شو رضایي نسبن یا نوسای دی او رضایي زوی شو او چې کله رضایي زوی شو نو دغه ماشوم چې دا څومره تر لورانی دي یعنی دغه خزي چې څومره زامن دي بشمول د پلار چې څومره زامن یې دغه ټول زامن دغه خزي دغه ماشوم د پاره رضایي رونه جوړږي. دغه خزي چې څومره زامن دي نسبن د ترونه دي خو د تی د رودو د وجه نه چون کې دای رضایي مور شو دانیا او دای د مور زامن دي نو مور زامن ته رور ویل کېږي چې څومره زامن دي دا ټول زامن دغه ماشوم چې دی دا ترونه شو او دغه تر چې څومره بچیان دي ټیک د چې نسبن یا دا تر لورانی دي خو چې پي ورو دي اوس چې دا څومره تر لورانی دي نو رضاعن دا ټول د ورېرې شوي د یتر د رضاعي او تر لورانی یا رضاعي ورېرې شوي او ورېرې سره په شریعت کې نکاح حرام ده. نو دی وجنه دغه ماشوم چې د څنګه سوال کړی دی د ټولو کزن سره تر لورانو سره نکاح صرف دغه ماشوم د نور رونه نه نور رونه ور سره کړی شي چا چې دا پی رودلی دغه ماشوم چې دی او نیانی رودلی نو خپل تر لورانو یو سرم د نکاح نشي ځکه چې دا رضایي ورېرې جوړږي او ورېرې چې کوم دی هغه سره د تر نکاح حرام ده. نبی رسول الله په حدیث کې فرمایي چې کوم یو شی نسب حرامي نسب رضاعتم او مغه شی حرامي څنګه چې په نسب کې خاندان کې تر د ورېرې سره نکاح نه ده جایز نو رضاعت په وجه باندې چې دی تر ورېرې سره نکاح نه ده جایز. لہذا دغه ماشوم چې دی خپل کزن تر لورانو سره نکاح بالکل نشي کړای کنيون کی کړي کمنګنی کړي ک ارسي کړي دغه دواړو په منځ کې جدایي راولي دا نکاح شرعاً صحیح او درست نه ده.